الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أهم مزامين د قرآن کریم اهم بیان شو او ورسره ربط د مزامینو بیان شو. رحیم نو دغه مزامین او حصر دغه مزامین او دغه د توحید د اثبات لپاره په قرآن کریم کې درې قسم دلایل بیانېږي، هغه هم ذکر شو. او پرون موږ دا خبره کړو چې په جهاد کې انتظام ته ضرورت نو امور انتظامیه بیانېږي، او په انتظامیه امور کې تهذیب الاخلاق، تدبیر المنزل او سیاست مدینه او د هغې لغون تفصیل موږ ووایي. او سیاست مدینه ځکه اسلام خو د نظام دپاره ده، نو که یو سړي تهذیب الاخلاق او تدبیر المنزل یي نو دا خپل انفرادي عمل یا تر کور محلي پورې محدود عمل دی. او دغه نظریه او دغه عقیده په مملکت کې نافذول او د هغې انتظام او انسجام کول دغې ته سیاست وو، او د هغې لپاره د جماعت ضرورت دی، ځکه دا د فرد کار نه وي، دا د اجتماع کار دی. نو انفراد خو د هر سړي خپل انفرادي حیثیت دی، و اسلام خصوصا کې اجتماعي نظام دی. نو تهذیب الاخلاق تدبیر المنزل نه وروستو سیاست مدینه، لکه قرآن کریم کې الله فرمایي ولکم فی القصاص حیات یا اولی الباب لعلکم تتقون. مطلب یې چې یو شی ذکر کړ چې ستاسو قصاص قائم کړئ. نو د هغې مطلب دا دی چې د هغه امورو امپلیمنټیشن او د هغه امورو تنفیذ د کوم امورو سره چې معاشره او مملکت صحیح کیږي، لکه بعضې امور تعزیراتو سره تعلق ساتي، او که د مسلمانانو مملکت نه وي او نظام حکومت نه وي، خلافت نه وي، نو بیا د نبي علیه الصلاة والسلام مکه معظمه کې ریاست ولې جوړو، مدینه منوره کې ولې جوړو، بیا مکه معظمه ولې قبضه کول، بیا صحابه کرامو د دومره فتوحات ولې کول، بیا حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ زمانه کې بیا 65,64,000 مربع میل من حکومت ولې، بیا عمر بن عبدالعزیز ولې. دا ټولې خبرې چې دي نو دا په خپل ځای باندې دي. نو سیاست مدینه اول سیاست ساس یسوس سیاستن اصلاح کرنا اور سنوارنا، او تدبیر المنزل ته ویل کی حق حقدار ته رسول او تدبیر کول، دا مفهومی معنی ده، او لغوی معنی ده ساس یسوس سیاستن یعنی اصلاح کرنا اور سنوارنا. او ساس وسیسه په معنی ده ادب و ادب، ادب فلان اعلمه، یو معامله ښه طریقې سره ډیل کول هغې ته سیاست وایي. شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه فرمایي چې هي النظام المصلح للمعاد والمعاش، هي النظام المصلح للمعاد والمعاش. اور بیا علماء فرمایي السیاسه هي النیابه، نیابت ته وایي عن الرسول الله صلی الله علیه وسلم فی الدین والدنیا.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه په دین دنیا دوه امور کې د انبیاء نیابت تسوي سیاست هي النیابه عن الرسول الله صلی الله علیه وسلم فی الدین والدنیا. او که تاسو خیال کړئ نو موږ چې دا کتابونه یو لکه اصول شاشي یا نور الانوار هغه کې چې کله مسله راشي الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے وتغریب عامل یو کله پر وشړ امام سوی دا سیاسی حکم احناف سوی دا سیاسی حکم که مصلحت پکې وشړ که مصلحت پکې نه به مشر یا لکه موږ شرقایت یو نو دا غیر پر د امام د پر شرط دا چې کان سائسا یا بسائسی نو سائس د امام د پر یو شرط دام دی چې الائمه من قریش حدیث کې دی چې امام قریشی خو چې قریشی خو پکې اهلیت نه نو غیر قریشی خدا سائس ولې د شرط دی چې لازم غیر منفک لازمی شرط دی کان سائسا تنفیذ د احکام وکړي. او دلته کې امام نه تعبیر راغله د قریشی سره د استعداد نه تعبیر راغله په قریشی سره. او حدیث کې چې راځي چې العلماء ورثه الانبیاء ان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درهم بل ورثوا العلم ورثوا الدين. او نبی علیہ السلام فرمائے العلماء ورثه الانبیاء. او بل روایت کی راضی کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. بخاری شریف روایت دی ابو هريره براوی. نو الانبیاء حد اوسط دی هغه لرکه نو پاتې شو علماء په سیاست نتیجه ده نو کوم سړی چې دا وایي چې سیاست نه کوم نو د خو اصل کې امپلیمنټیشن نه کوي نظام سره کوم مملکت کوم نظام کوم امور چې د مملکت سره تعلق ساتي هغه کې کوم بعضي خلکو سره اتحادونه وکړو دا زمون په منځ کې قدر مشترک اوس د قطع د ید د تعزیراتو د حدودو د ختم نبوت هغه امور چې هغه ډېر درانه امور دي د هغې او بریلیم قایل دی موږ هم قایل نو قدر مشترک باندې سړی یو بل سره کېناستی هم شي اور خنزیر کو مارنے کے لیے کتا بھی ساتھ لے جانا پڑتا ہے بیا د خنزیر د وژلو دپاره ځان سره او دې کې حسن لغیره نو دا به سړی کوي بعضې امور داسې چې هغه قدر مشترک په هغې باندې سړی یو بل سره ودرېږي. دویمه خبره ده چې خلک وایي چې تاسو هم سیاست کوئ دا نور هم نو موږ د نور سیاست چې دی دا سیکولر دی زموږ سیاست سیکولر نه دی موږ د پاکستان د آئین د دایرې د لاندې سیاست کوو. پاکستان آئین بنیادی شق چې دی اولنی هغه دا دی چې اس ملک کا مملکتی مذهب اسلام ہو سرکاری مذهب اسلام ہو قرآن و سنت بالاتر نظام ہو. دې وجه نه څومره قوانین چې دا به د دې په دغه کې موږ راوړو سانچه کې باچو نو دا قرائن پیدا لیکنه لکه لفظ د قید چې دی قید انهم یکیدون قیدا نو قید داسې لفظ دی چې خپله معنی دا ده فریب ته وایي دغهبازۍ ته وایي فراډ ته وایي یو مکرو مکر الله مکر فریب ته وایي لکه اوس که یو طالب ته ماته څوک وایي چې مکرجنه خلک خفه کېږي نه ورته ستا پلار غټ مکار دی هغوی ستا نیکه دی
نو دلته خدای څنګه نسبت کیو مکرو مکر الله مطلب دا چې کله نسبت الله ته رسول الله ته اهل حق توشي نو بیتنا مراد تدبیر دی او کله چې اهل غی ته سیکولر خلق توشي نو مراد ته دجل فریب فراډ والله قرآن کې فرمایي کذالک کدنا لیوسف نو فراډ مې ورته وښود نه یو سیاسي تدبیر مې یوسف علیه السلام ته وښود نو د دې وجه نه سیاست دا د اسلام بنیادی اهم یو جز دی او دینه بغیر امپلیمنټیشن کې اوامر او نواهی دا خو د قوت سره تعلق ساتي چې قوت د سره نه نو څه شی به امپلیمنټ کړي لکه ته یو شی ته وایې چې مونځ وکړه دا عارض دی چې بالمازه خلک ډېر او تاسو سره حکومت یې بیا هغه یریږي د حکومت نه لري او دا دهشت نه دی د دې پولیسو نه خلک نه یریږي دا دهشت دی یا پانسی چې عدالت اوري نو دا دهشت نه دی دا خو قصاص اوري خلک جیل ته ورځي دا ولې د معاشرې د سودار دپاره کوي نو اسلام یوازې د تعزیراتو نوم خو نه دی چې خلک مو سرونه کټ کړي او دا ایمرجنسي صورت راشي که داسې ونه کړي نو بیا به خلک ډاکوان ومي غله به ومي بیا خو مملکت نه چلي بیا خو د ډاکوانو حکومت دي بیا خو به د هر سړي خپل یو راج نو اسلام چې دی دا مکمل نظام دی او راغلی دی د دې دپاره هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الاسلام يعلو ولا يعلى او د حکم دپاره راغلی او آدم علیه السلام الله رب العالمین پیدا کړی د خلافت دپاره دی عبادت خو قدر مشترک شته عبادت خو حیوانات هم هر شی کوي من شی الا يسبح بحمده جنات هم کوي په امتیازي حیثیت د انسان سره خلافت دپاره چې د دې څومره حیثیت الا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته نو دا به کیو دا خبره شو او اثبات د توحید دپاره الله رب العالمین د څو قسمه اشراک رد کړي اصل کې اولنا شرک فی الذاتی شرک فی الصفات شرک فی النظام الله ذات کې شرکت نه قبلی صفات کې نه قبلی نظام کې هم نه قبلی څنګه ذات کې الله یو دی صفاتو کې یو دی نظام کې یو دی لکه یو سړی دا وایي چې زه الله صفاتو کې ذات کې شریک نه منم بل څوک خو کفر نظام سره ګډ جوړ کړي نو من یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل دینا قیما ملة ابراهیم ذلك الدین القیم لله الامر من قبل ومن بعد الا له الحكم والامر يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أولئك هم الظالمون أولئك هم الفاسقون ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم د اسلام نه علاوه بل نظام د پاره کې څوک منډه وهي یا دا ډلې پلوي جوړیږي نو دا ډېر زیات یو ښه خبره نه نو اولنې په اشراکو کې شرک فی التصرف دی شرک فی التصرف یعنی مطلب څه چې غیر الله ما فوق الاسباب متصرف فی الامور ګڼل یعنی الله نه علاوه غیر لره اسبابونه بالا متصرف فی الامور ګڼل لکه د اسبابو د لاندې چې هغه ته بیا شرک نه وي کنه یا د انسان په اختیار کې نه لکه وسړی چاته مال زوی راک نو زه خو زامن ورکول لونه ورکول باران مال وراوه مال مرګ راوله چې داسې مانه ساو باسي یو خو ویشتلي که نه خو په سبب دي نو ما فوق السبب
غیر لرا متصرف فی الامور ګڼل دې ته شرک فی التصرف او د دې الله رب العالمین رد کړی دی لکه سورة کهف اولنی آیت الحمد لله الذي نحن سورة انعام الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. او بیا وس د یو خبره ده چې فعل د الله رب العالمین عند السبب ده پنځ د امام شهرانی امام اشعری فعل د الله رب العالمین عند السبب ده پنځ د امام اشعری او یا بالسبب ده پنځ د امام غزالی رحمه الله. فعل الله رب العالمین عند السبب ده پنځ د امام اشعری او بالسبب ده پنځ د امام غزالی رحمه الله. لك قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم سورة التوبة سؤال لسم نمبر آيات قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم والله تعالى سبب محتاج ندي نزك فعل الله تعالى فوق السبب زك فعل الله تعالى فوق السبب معجزات په اختیار د نبی کې نه او دغه تایید وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وما رميت تانه دی رسولي رميت معنا څه ده وما رميت تانه دی رسولي اذ رميت کله چې دی اور وګرځولي نو اولنې معنا اول رميت په معنا د رسولو نبی علیہ السلام موټي شګر واغسته وای ورزولي هر کافر سترګو ته ورسي نه ورزولو کې نبی علیہ السلام کاسبو خدای هر څه سترګو کې رسولو تنه کاسب دی نه خالق وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى لیکن الله رسولي الله رب العالمین رسولي نو دا اول ما رميت چې دا معجزه ده او ثاني اذ رميت دا فعل اختیاري دی دا فعل اختیاري دی نو دی وجنا انسانانو ته نسبت کول بعد الوفات چې دمل هر څه کول شي نو دا فوق سبب خبره ده خو ناروا ده حرام ناجیز ده ځکه الله قرآن کې فرمایي چې لهم ارجل يمشون بها ام لهم ايدي يبطشون بها ام لهم اذان يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون نو دې کې بعض خلک ډیر خطا شي او دویم دې شرک فی الدعاء شرک فی الدعاء غیر الله لرا هغه غیبانه حاجات غواړي لکه څنګه چې د الله نه غواړي نو دې الله رب العالمین رد ذالکم الله ربکم دا ساسو رب داغه نه غواړي ذکر والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر یعنی مالکان بل شرک فی العبادت
شرك في العبادة لك الله فرمى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك نبي عليه السلام تعالى إن كنتم في شك من ديني فلا أعبدوا الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبدوا الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. إنه معنا ده عبادة نهاية خشوعه شيء اسمه شاول الله ده معنا كده تعظيم تو بندگی تو وعلامة ابن قيم یو بهترین تعریف کړل ده عبادت. علامة ابن قيم فرمای چې عبادت څه ته وایي؟ العبادة عبارة عن الشعور والاعتقاد. العبادة عبارة عن الشعور والاعتقاد بأن للمعبود سلطة غيبية في العلم والتصرف. عبادت څه ته وایي؟ العبادة عبارة عن الشعور والاعتقاد بأن للمعبود سلطة غيبية في العلم والتصرف فكل دعاء ونداء ينشأ من هذه الاعتقاد فهي العبادة. فكل دعاء ونداء ينشأ من هذه الاعتقاد فهي العبادة. هذا تسوي عبادته. وده بهترين تعريف ده. وبل شرك في العلم. او شرك في العلم شيء غير الله لا وكل الذرات د عالم منی عالم غنا اگر که اعتوایی ته دومره شیخ نه غنا ذاتی خو نشته ده ذاتی خو خاصه خداوندی ده لکه د ممکن وجود چې د اعتای دي نو صفت ذاتی نشي کېږي نو غیر الله لرا په کل ذرات د عالم منی عالم غنل اگر که اعتای وي او ذاتی خو ځکه نشتی چې د ممکن وجود چې ده هغه ذاتی دي او اعتای چې ده هغه ته انباء الغیب وي څه ورته وي انباء الغیب. نو دا په خلکو باندې رد دی چې کوم خلک انبیاء اولیاء عالم الغیب دي حاضر ناظر دي او الله رب العالمین فرمائے قرآن کریم کی قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايام يبعثون. مغیبات دا په دوه قسم دي. مغیبات څه دي؟ په دوه قسم دي. بعضې د جنس د اکوانو نه دي او بعضې د جنس د احکامو نه دي. کوم چې د جنس د احکامو نه دي د دې کلي علم الله جناب رسول الله له ورکړي ځکه دا ضرورت دی. کوم چې د جنس د احکامو نه دي نو دا کلي علم الله جناب رسول الله له ورکړي دی ځکه احکام خود مملکت سره د قام سره د انفراد سره د اجتماع سره په دې کې معاشي معاشرتي نور مسایل چې څومره دي سیاسي مسایل دغه ټول احکامات دي او دې سره تعلق ساتي نو د هغې پټول خو ناجایز دي که او بعضې د جنس د اکوانو نه دي او د اکوانو چې دي دا یو زماني دي بل مکاني دي. اکوان والا چې دي دا یو زماني دي بل مکاني او زماني به دوه قسمه دي اخروي او دنیوي. اخروي او دنیوي او دنیوي بیا درې قسمه دي ماضي حالي استقبالي. ماضي حالي استقبالي. او دا پنځه وړ علوم چې دي دا خاصه خداوندی ده. دا څه ده؟ خاصه خداوندی ده. لکه د دې تایید هم راشي سورت لقمان کې 34 نمبر آیت ان الله عنده علم الساعه
وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. د پنځه واړه علوم خاصه څه ده؟ خداوند دي. لیکن دې کې بعض الله رب العالمین لږ لږ جزئی شی نه ورکړي، او جز باندې د کل اطلاق نه کی، جزئی شی نه ورکړي. البته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پکې فخیمه یې سمېلا و دا تحقیق کړی دی شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه. شبیر احمد عثماني رحمه. البته علم غیب په معنی د علم ذاتی سره غیر الله یو ضرور نشته، او دا فرمای مولانا اشرف علي تانوی رحمه الله. او بل شرک البرکت دا غیر د الله کې شرک بالبرکت چې غیر الله لره برکت دهنده وګڼي چې دا ټول خیرونه او برکتونه د پلاس کې. ځکه برکت څه ته ویل کېږي؟ برکت وی ثبوت الخير الالهي في الشيء، ثبوت الخير الالهي في الشيء. لك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، سورة الفرقان. بل شرك في الخوف د غیر الله نه داسې یاره کول لکه کومه یاره چې د خدای نه کوي، دا نه ده. لکه سره د سپي نوم یېرېږي، د مار نوم یېرېږي، د پلار نوم یېرېږي، خو دا هغه یاره خو نه ده که نه. لکه ته اوس د غیر الله نه دا یېرېږي چې او خوی ماله به ټکر راکړي. یو ادب خبره ده، ادب خو جدا شی دی. او بل شرک فی الرجاء د غیر الله نه داسې امید کول، کوم امید چې سړی د خدای نه کوي. نور اسې یو سړی وي زما تا نه دا امید دی، توقع ده چې ته به دا کار انشاءالله مو سره به، خو انشاءالله به کې وي که د دې مطلب دی چې دی پې قادر نه دی. او غیر الله ته ما تحت السبب یو شي نسبت کول لا شرک خو نه دی، لکه دا سبب د وجې نه دی. او بل شرک فی المحبت غیر الله سره داسې مینه کول لکه کوم چې د خدای سره یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله وان الله شدید العقاب. داسې محبت هم نه پکار. او شرک فی التسمیه یعنی هغه الفاظ هغه نمونه خودل چې پای کې ایهام د شرک وي، لکه عبد النبی. که عبد په معنا د غلام سره راشي کنه بیا خو ټیک ده، کو عبد په معنا د عبدیت سره او د عبادت په انداز کې کی نو بیا خو ټیک نه ده. یا داسې نسبت وکړي چې تعالی خدای زوی راکړو یاره دا فلان کی بابا فلما آتاهما صالحا جعل له فيما آتاهما شرکا، او دا ناجیز دي. شرک فی شفاعت چې ما فوق السبب تغیر الله را شفیع ګڼي، او الله د دې رد کړی دی. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتعلمون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض. چې دا به زموږ شفاعت کوي. سبحانه وتعالى عما يشركون.
خو مشرکان چې دي هغه ثابتي شفاعت قهري، یعنی الله من ضروري هؤلاء شفعاؤنا عند الله. او مطلق شفاعت یې له جایز دی، خو دا هغه څو شرایط دي داغه. نو دوی دنیا کې اوسې له شفاعت ثابت دي. نو نبی علیہ السلام اول من یشفع، ولنه شفاعت خو زکو په داغه نورستو نور انبیاء، به داغه نورستو صلحاء، شهدا، حافظان، قاریان، علما، دا سلسله به راوي. خو ولنه شفاعت هغه ته شفاعت کبرا وي نبی علیہ السلام. نو ته دنیا کې اوسړي ته دا به ما سفارش کوي، نو پیغمبر نه دی مخکې ابو خامد خلکو یې چې دا مړی چې وشي مړ شي، او خلک چې مړ شي نو دا بیا د کارغانو په شکل کې راځي بلو منې ولاړي، او دا د اولیاء او ګستاخي کوي. نو ګستاخي تا وکړه او وایي ځوانه کارغه جوړ کنه. موږ وایو چې نه، دا په قنادیلو کې په جنتونو کې سر کوي، مزي کوي، او ته چې د کارغانو په شکل کې راځي. نو شفاعت مشروط دی په څو شرایطو. یو شرط دا دی چې کون د شفیع موحد، کوم سره چې شفاعت کې هغه موحد دی، د مشرک شفاعت الله نه قبل. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ومن شهد بالحق وهم يعلمون. كون د شفیع موحد او کون د مشفوع له چا لپاره چې شفاعت کې هغه موحد دي، د مشرک لپاره شفاعت نشته. ان الله حرم عليه الجنه. ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. او بل پس د اذن الله نه الله اجازه تو کې هغه نورستو به شفاعت. من ذا الذي يشفع عنده الا من بعد اذن. اصلورم علم د شفیع په مشفوع باندې چې دې په عالم خوې کنه، چې عالم په نیمه بس کی. او بل شرک فعلی، یو لسم نمبر دی شرک فعلی، یعنی غیر الله لرا غیر الله د وجنه یو شیتا حرام وي، غیر الله د وجنه یو شیتا څه ویل حرام وي، دته تحریمات غیر الله دا حلال. لکه سره وي چې دا د زیارت کونتره ده، کله کله وي چې دا د بابا ونی دي، هلته کې به سړي کور کې لرګی نه دی به پرېږدي، نه بل کلي خلک به خپلې ورشو کې سړی نه پرېږدي. هسې د مقبرې نه ونې یا بوټي وال هسې ټیک نه دي. خو دا چې د انسان دا مړي دی، هلته کې کور کې چولی مړه ده میونه دی وایي، یا چې خلک داسې حرمت ثابت کړي د هغې دپاره، نو بیا د هغې وهل پکار دي. لکه عمر رضی الله تعالی عنه اونه وهل وکړه، بنیاد یې وله ختم کړ، ځکه خلکو بیا طواف شروع کړ. شجره بیعت رضوان چې ورته وایي. نبي علیه السلام چې د کومې ونې د لاندې بیعت کړ. یا د غیر الله دپاره نظر و نیاز کول، دې ته نیازات غیر الله وایي. دا اقبح الحرام، دا اقبح الحرام. لکه یو سړی دی ګډې حلال کړی دی، چرګ حلال کړی دی، یا زیارت باندې روپۍ غورځوي، یا پی پرېږدي. پخوا به زمونږ په دې غرونو کې په دې سمګ علاقو کې به خلکو ګیډې راوړه زیارت ته به جمع کړو. نو خلک به یې د هغې نه په ټول نو هلک اوس دی څوکیدار دی. لکه دا داسې یو عجیبه مخلوق، ولا حرامه د خدای نه یېرېږي، همده نه یېرېږي. نو دا د خلکو هغه ذهنیت و.
نو کله صحیح عقیده چې ورکړې ده کنه هغه صرف علما دیوبند ورکړي. او زم چې د شاه ولی الله رحمت الله علیه شاه عبدالرحیم نورستو د ائمه مجتهدین نورستو کوم د دین کلک خدمت چې کړل په هر شعبه کې هغه صرف علما دیوبند دارالعلوم دیوبند او دا غي سره وابسته خلک هغه چې په هر فیلډ کې کوي، که په سیاسي فیلډ کې دی، که په تبلیغي فیلډ کې دی، په جهادي فیلډ کې دی، که د درس او تدریس په میدان کې دی، نو بس یې دي طوله لري. او دا د حضرت قاسم نانوتوي رحمت الله علیه خوب دی چې هغه زه کعبه په چت باندې ولاړ یم د کوفې نه ولا راشي زما د لاندې خپو د لاندې دنیا ته خورشي. نو رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه ورته چې ستاسو د الله سبحانه الله حنفیت د دنیا ګوټ ګوټ ته رسي. د دې وجه نه مسله دا ده چې چا د غیر الله په نوم باندې یو شی معین کړي چې دا دی نو دا به بسم الله الله اکبر من حلال فتوا عزیزی کې لیکلی شاه عبدالعزیز باز بنامه خدا حلال نه میشول. او که متعین کړي نو او چا ورته مسله وکړه او توبه ویستله نو به ورکول شي د خدای په نوم باندې. خو چې متعینه کړي چې دا پیسو لاس کې سره 500 روپۍ لوټونه 10 روپۍ دا متعین شو. یا په زیارت باندې یو شی چولې نظر د غیر الله ځکه عائشہ صدیقه فرمایي کړه النظر عباده والعباده لغير الله كفر. حرمت الله رب العالمين انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به وما اهل به لغير الله دونه راغلي دي. دا شنه حرام دي لکه دم مسفوحه خنزير كل اجزاء ټول حرام دي. باره کې حضرت هغه لیکي چې دا د سپي او د خنزیر نه زیات پلید دي. نو دې سره بس کوي وي دا به مړ کې خپل سپي ته به نه چي بس او به سپاري. او شاه اخوند ربیزه بابا رحمت الله علیه پیر بابا هغه کتاب دی تذکرة الابرار والاشرار باندې کې لیکي چې چا غیر الله ته نظر وکړو منکوحته بائنه او رجل مشرک خزه په باینه شو سړی مشرک شو به په تجدید کې. نو دا مسائل چې دي کنه دا دې ته تشدد نه وي، دا خو د خلکو د اصلاح لپاره عقیدې دي. او چې دا پټای نو به خلک چې څه کوي والله فرمایي کنه یا ایها الذين امنوا اوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمه الانعام. شی ما حلال کړی ته ولې د غیر الله د وجه نه حرام یا حلال ته حرام ولې د غیر الله لپاره نظر ولې جوړه. او که شی د الله په نوم باندې نظر چې دا ګډ د الله په نوم نظر او زبا دي او په خیرات کې د دې ګډ نه مشورام نه ګوټي سکنه قدر کولې شي چې دا تروا ده کنه دا جبه منی کی ول وړو له بینه ورکړه به خیراتي ورکړه او که اسی خیرات کینو بیا به ورکول شي وړو. اوس تا نظر کړی دی د ژوندي ګډ او تعالی نو د مړو د ژوندي قیمت کې فرق دی. نو څومره قیمت کم شو هغه پیسې به مو ورکړي. اوس لري سپری دي کلمې خو څو خوري نه هغه به وورځي خو لرې به هم بل چلولی سرخ به هم بل چلولی یو سړی د په اجرت کې به نه شي ورکولی. او کله کله الله رب العالمین د تاکید لپاره قسم پیش کوي. کله کله قرآن کې به تاکید لپاره سره راځي قسم. او قسم په څلور قسمه ده. اول دا چې مقسم به غیبدان او کارساز وګڼي. مقسم به غیبدان او کارساز وګڼي.
داسې قسم په غیر الله باندې کفر دی. من حلف بغیر الله فقد اشرک. تو چې زمانه په محمد قسم، زما دې په خپل مور پلار په سر قسم، داسې قسمونه په غیر الله. او داسې یو قصړی قسم کوي چې زمانه په دې قرآن قسم وي، داسې قسم نشي کولی. نو چې مقسم به غیبدان او کارساز وګڼي، داسې قسم په غیر الله باندې څه دی؟ کفر دی. او دویم چې مقسم به د جواب قسم دپاره شاهد وګرځي، نو دا جایز دی. لکه الله فرمایي یاسین والقرآن الحکیم، د بزرګۍ کتاب ګواه دی، دا قرآن کریم ګواه دی. نون والقلم وما یسطرون. نو داسې چې مقسم به د جواب قسم دپاره شاهد وګرځي. او دریم برای دعا، برای دعای خیر. لکه الله رب العالمین قرآن کې فرمایي لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون. نو دا برای دعای خیر دی. لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، برای دعای خیر. اصلورم برای دعا، سرورم برای دعا. لکه حسان ابن ثابت ابدا سکلت بنیتی ان لم تروها تسیر النقف من طرفي الكداء. نو دا څلور ورستینی قسمونه غیر الله باندې څه دي؟ جایز دي، خو ولنه قسم ناجایز دي. او کله کله الله د منکرانو د سلب استعداد نه په سبب د بد عمل سره تعبیر کوي په ختم سره. کله کله الله رب العالمین د منکرانو د سلب استعداد نه تعبیر کوي، د وجه د عدم استعداد نه تعبیر کوي په ختم سره. ختم مور ته ویل کیږي، ختم الله على قلوبهم، طبع الله على قلوبهم. نو کله الله رب العالمین د منکرانو د سلب استعداد نه په سبب د بد عمل سره تعبیر کوي په ختم سره. نو کله د موجوده حالاتو نه تعبیر کی دی شي، کله حالات موجود وي، موجوده حالاتو د وجه. لکه لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. او کله نسبت کیږي عقاید باطله وته، کله موجوده حالاتي او کله نسبت کیږي عقاید باطله وته. لکه الله فرمایي بل تبع الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نو دا نسبت عقاید باطلو ته کی سورۃ التطفیف. او کله نسبت کیږي مشرکانو ته، کله نسبت کیږي مشرکانو ته. لکه وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه وفي آذاننا ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. نو کله نسبت کیږي مشرکانو ته، او کله نسبت کیږي الله رب العالمین، کله نسبت کیږي الله رب العالمین. لکه وجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. کله نسبت کیږي الله. وجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. سورة بني إسرائيل 15 نمبر آیا. انه عنوان اول اغینا مراد مهر جباریتی، اچھا کله ولګي به د توبې دروازه ورته بند شي.
عنوان اول څه مهر جباریت چې کله ولګي بیا د توبې دروازه څه شي بند شي. او ثاني سبب او ثالث کاسب او رابعنا فاعل مهر. اولنا مهر جباریت، ثاني سبب او ثالث کاسب او رابع څه شي دی فاعل د مهر. او د دې مهر څلور درجې دي. د دې مهر څو درجې دي؟ څلور درجې. اولنۍ شک یا ضد، شک یا ضد. دویم اضلال یا تکذیب، شک یا ضد. دویم اضلال یا تکذیب، دویم اضلال یا تکذیب. او دریم جدال، دریم جدال. څلورم مهر جباریت، دریم جدال، څلورم مهر جباریت. او دا سورة حامیم مومن 3435 نمبر آیات کی ہے کہ یہ تذکرہ. او د دې په مقابله کې څلور دی هغې ته ربط القلوب وي. هغې ته څه وي؟ ربط القلوب. او د دې هم څلور درجې دي. اولنا انابت او هدایت، انابت او هدایت. او دریم دی استقامت. او څلورم دی ربط القلوب. وربطنا على قلوبهم اذ قاموا، سورة کاف 104 نمبر ہے، 14 نمبر ہے. اور استقامت سورة احقاف ثم استقام ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. اور انابت ہدایت یهدی الیہ من ینیب، سورة حامیم شورى 13 نمبر ہے. اور کله کله الله رب العالمین په یو مضمون کې مناسب ارشاد ذکر کی. کله کله الله په یو مضمون کې مناسب ارشاد ذکر کی، لکه سورة حم مومن کې براشي 28 نمبر آیت. ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. او کله کله الله رب العالمین ترغیب فرمای اتباع ته، کله کله الله ترغیب فرمای اتباع ته. او باقي لکه داغه سورة انعام کی براشی 165 نمبر آیات. وهو الذي جعلكم خلائف في الارض ثم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ان الله سريع العقاب وانه لغفور رحيم. تاسو له دا شی نه درکړی دي نو که میس یوز کوئ نو ان الله لسریع العقاب، او که صحیح استعمالوئ نو ان الله لغفور رحیم. یا توبه وباسئ. نو دا د قرآن کریم هغه بنیادی خلاصه. او پسې بیا مسله الہ ده او قانون د لفظ د الہ ده. او بیا پسې تحقیق د لفظ د سورة فاتحه او د تسمین. البته یو کار وکړو، زه نن اسلام آباد ته ورځم.